د ټول ملک په رنګ سواد کې هم د وړوکي اختر لمونځ په مختلف ټایمونو ادا کړی شوی دی. علما کرامو د ملک د سلامتیا، اتفاق او اتحاد لپاره دعاګانې کړې دي. مسلمانانو وروڼو یو بل ته د وړوکي اختر مبارکي ورکړې. زموږ کار خان اکبر د وړوکي اختر په حواله زموږ سره موجود دی. هغه نه به نور تفصیلات اخلو. جی خان اکبر، موږ سره نور تفصیلات شریک کړئ. جی الحمدلله د روژې مبارکې د عظیمې میاشتې نه وروسته چې کومو د وړوکي اختر د ساخ مونځ چې کوم دی هغه په مختلف جماعتونو کې په مختلف ټایمونو باندې ادا کړی شو چې په هغې کې د مدین د ټول نه غټ جماعت چې کوم دی منار مسجد باندې مشهور چې کوم جماعت دی د مدین د ټولو نه اولنی جماعت په حکم 8 بجې باندې هلته د ساخ مونځ ادا کړی شو. داسې د مدین ګړی کلي جماعت چې کوم دی هلته هم په حکم 8 بجې باندې د ساخ مونځ ادا کړی شو. مدین برکلي جماعت کې په 8 بجې باندې د ساخ مونځ ادا کړی شو. بحرین نقشبندیه جماعت چې کوم دی په هغې کې په حکم 9 بجې باندې مونځ ادا کړی شو. بحرین عربي جماعت چې کوم دی په هغې کې هم په حکم 9 بجې د ساخ مونځ ادا کړی شو. مدین شاګرام پکلی جماعت چې کوم هلته هم په حکم 8 بجې باندې د ساخ مونځ ادا کړی شو. مدین صدر بازار د خور جماعت چې کوم دی هلته هم په حکم 8 بجې باندې د ساخ مونځ ادا کړی شو. د شګۍ د سیدانو د ټول نه غټ جماعت چې کوم دی په هغې کې په حکم 8 بجې باندې چې کوم دی مونځ ادا کړی شو. سره سره زه به تاسو ته دا ووایم چې دا وخت مونږ په فیضان مدینه جماعت چې کوم دی مدین دلته کې په 8 بجې باندې د ساخ مونځ ادا کړی شو. علما کرامو د ملک د سلامتیا دپاره، علما کرامو د ملک د مشکلاتو نه د وتلو دپاره، علما کرامو د فلسطین د مسلمانانو رونو د تکلیف دپاره چې کوم دی دعاګانې وغوښتې او سره سره د اختر په دې لوی عظیمه ورځ باندې د روژې په افادیت باندې د روژې په برکتونو باندې بحث وکړی شو. مونږ ته پکار دی چې دا ورځ په خوشحالو سره مناو کو، خپل ملک سلامتی دپاره هم دعا وکړو او هر مسلمان چا په زړه کې څه کینه بغض وي چې هغه مونږ وباسو. ولې چې دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ هم مونږ کینه او بغض ساتو نو بیا مسلماني پاته چېرته شوه. مونږ ته پکار دی چې خوشحالو اظهار کوو. تاسو ته د الله بدلې در نصیب کړي. ډېره شکریه، ډېره مننه. خان اکبر صاحب ستاسو د وړوکي اختر مبارک شي. دلته کې چې زموږ څومره وروڼه بایګان ولرلي هغه ټولو ته موږ د اختر مبارکي وایو. ټول عالم اسلام ته خاص کر چې څومره زموږ مسافر وروڼه دي هغو ته موږ د دې وړوکي اختر مبارکي وایو. یقینا چې یو ډېره بابرکته میاشت تېره شوه. کم عبادت چې کول پکار په دې کې هغه شان عبادت موږ ونه کو، کمزور یو، ګناهګار یو. ستاسو دې مبارک شي او موږ د خیبر نیوز ډېره شکریا ادا کوو چې دوی دومره دلچسپي واخیسته او دا عبادات او دا زموږ دا کم تهوارونه چې دي چې د دې په هکله د خلکو رای واخلي. موږ د دې خیبر نیوز ډېره زیات شکریا ادا کوو. دا ورځ لکه څنګه چې ویلې چې دا د مسلمانانو اختر دی، دا یو خوشحالي عید سعید د خوشحالۍ اختر عید الفطر چې دی هغه یې موږ ته عطا کړی دی. نو موږ مسلمانانو له پکار ده چې موږ ته دا اختر چې دی دا ټولو په جمع سره په خوشحالۍ سره تېرول پکار دي او یو بل سره بغض او دا چې دی دا نه دي دغه کول پکار. علما کرامو ډېر ښکلی تلقین چې کوم دی هغه امتیانو ته وکړو. وی چې یاره د اختر په دې عظیمه ورځ موږ له پکار دي چې موږ د یووالي، موږ د خوشحالو او موږ د پیغمبر اسلام د امتی په حیثیت باندې یو بل غاړې ورکو. موږ یو مثال جوړ شو چې یاره زموږ مخالفت چې د اسلام څومره کیږي چې هغې ته دا پیغام ورسي چې مسلمانان نن په دې عظیمه ورځ باندې په وړوکي اختر باندې دا عهد کوي، لوظ کوي چې موږ یو انشاءالله زموږ جماعتونه، زموږ مدرسې دا به د خوشحالو، دا به د علم د زده کړې مرکزونه وي.